أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د سوره بقره آیت نمبر 204 بوایو 204 بوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس او بعض د خلقنا من چا چې يعجبک په تعجب کې واچولای تاسو لرا من هغه څوک يعجبک یا چا چې يعجبک په تعجب کې واچولای تاسو قوله وینا د هغه خبره د هغه فی الحیات الدنیا په دنیاوی زندگی کې دنیاوی ژوند کې ویشهد الله او گواه کوي الله لرا علامه په هغه سامان دی فی چې دی قلبه پزړه داغه کې او هو او هغه الد الخصام ډیر سخت جګړه مار دی. خاص په دې آیت کې الله رب العالمین لکه دوه قسمه خلق ذکر کوي کنه. یو هغه کس لکه چې هغه ډیر غټ منافق دی او بل هغه کس چې هغه مطلب ډیر غټ مؤمن دی، ډیر غټ مؤمن کس دی کنه. نو الله رب العالمین لکه اول دا منافق هغه خبره ښکاره کوي. منافق نه چې مطلب منافق داسې دی چې هغه لکه په دنیا کې دومره ماهری کنه چې هغه لکه دسی خبرې کوي، دومره چالاکی خبرې کوي او مطلب خلک چې خبرې کوي خلک به ورته ګوري کنه او حیرانېږي به، خو په منځ کې به هغه چې دی نو ډېر غټ منافق به وي. دلته بس وایي کنه چې بعض لکه داسې خلک به وي کنه چې لکه تاسو په تعجب کې به واچئ کنه، دا هغه ابدي سي چالاکی خبرې کوي چې تاسو تعجب کې واچئ. نو حسن بصری رحمت الله هغه فرمایي کنه چې لکه دغه کس چې دی دا په دې دنیا کې داسې ماهري چې لکه د پیسې چې په لاس کې ورکړي شي کنه، مطلب د پیسو سره چې نکونه هم جنګي کنه، نو ته به پته ولګي لکه په پیسو په دنیا کې به دونه ماهر چې ته پته لګي چې دا عقلي مطلب دا نقلي دی یا اصلي دی، خو نور به د په منځونو په باره کې به د هیڅ پته نه وي، د الله په باره کې به د هیڅ پته نه وي. د دنیا د پاره مطلب ډیر شاطر او چالاک کس وي کنه، خو د آخرت نه بالکل غافل بنده به دا. او بعض مفسرین وایي چې لکه دا آیت چې دی نو دا یو کسو اخنس بن شریق کنه، دا دغه په باره کې لکه نازل شوی دی چې هغه ډیر زیات لکه منافق کسو، ډیر خوږې خبرې به کولې، خو مطلب ډیر سخت ضرري انسانو لکه ضرر به ورکو انسانانو ته کنه، او په دنیا کې ډیر ماهر، خو د آخرت په باره کې لکه بالکل ناسمجه سړی و او بزړه کې لکه د زړه نه هغه چې نو اصل کې کافر وو. خو دا آیت چې دی نو دا عام آیت دی کنه، لکه په دې آیت کې هر څوک مطلب داخلي دی شي کنه، لکه وس کم دور چې دی لکه د دې دپاره دی لکه د اخر وخت پورې څونه لکه دور چې راځي کنه د ټولو خلکو دپاره دی. نو لکه اسلام او د مطلب د عقیده مطابق لکه څوک چې زندگی نه گزاروي کنه، اسلام او عقیده مطلب داغه صحیح نه برابر نه، صرف لکه د دنیا د فائدې لپاره د اسلام اعلان کوي او اسی وایي چې لکه ما اسلام قبول کړی دی او بس په منځ کې لکه هغه صرف خپلې فائدې ته ګوري کنه. نو مطلب دا چې لکه هر انسان په دې خبره کې داخل دی. لکه اوس هم کنه نن سبا چې داسې خلک شته دی چې هغوی لکه چالاک به وي او ډېر چالاک خبرې به کوي، ډېر هوښیارې خبرې کوي به، خو اصل کې به هغه چې نو لکه ډېر دوکهباز لکه دوکه ورکوونکی کس به وي کنه. او بل دا کنه چې ویشهد الله او ګواه کوي الله لرا، مطلب هغه به دومره لکه دغه خبرې به کوي او بیا به وایي چې بس الله به ګواه کوي چې خلکو ته به وایي چې لکه زما په زړه کې خو ډیر خیر دی او زما په زړه کې ایمان دی او زه خو مطلب ډیر پاک او دغه انسان یم، خو اصل کې به د ډیر غټ دروغ به وایي. وهو او دغه کس چې دی الد الخصام،
خو د ډېر سخت لکه جګړمار دی. یعنی دا الد مطلب دې ته وایي چې همیشه لکه جګړې کوي که نه، لکه بس رده جګړې اډو ختمیږي نه، هر چرته چې بس دی نو بس دغه جګړې به کوي که نه. او دا کار چې دی نو دا اکثره څوک کوي، دا منافق خلک کوي. کم کس چې منافق وي که نه، منافقان داسې کار کوي. نو یو پیره به بیا وایي ومن الناس او بعضې د خلکو نه من چا چې یعجبک په تعجب کې واچولی تاسو لره قوله وینا د هغه خبرې د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دنیاوي زندگی کې ویشهد الله او ګواه کوي الله لره. مطلب الله رب العالمین به ګواه کوي چې بس الله ګواه دی او داسې د الله دغه به ورکوي. او زه خو ډېر خیر والا او دغه والا یم که نه، خو په منځ کې لکه هغه چې نو هغه به دروغ وایي. ښه علامه هغه څه باندې فی چې دي قلبه په زړه د هغه کې وهو او هغه الد الخصام چې ډېر سخت جګړمار به وي، ډېر سخت جګړمار دی. ستونه پوره ده. صدق الله العظیم. فی امان الله.